بعضې خبرې مې ضروري وګڼلې. اهل سنه والجماعه چې نن سبا تاسو څنګه روان یې دا کوم طرز دی. پښتانه وایي زوړ ملا زړې تراوي، څوک مو خطا نه کي. بس که یو انچ اخوا دېخوا شوي عقیده د نه خطا کېږي. او نن سبا خلک خلاص کوابین هم بچ کو، شیعه درته متوجه دي. که مونږ درته وایو یزید بد سړی دی، چغې وو فتوی ورکو اوچت را خلاص شو، شیعه به درته خپه اوږده کي دا سړی ګورې زما په لیکه روان دی. هلکه ستا په لیکه نیو روان. مونږ وایو امام حسین، امام حسن، امام زین العابدین رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا زمونږ د سر تاجونه دي، زمونږ امامان دی. دا ستاسو د شیعهګانو امامان نه دي. د دوی په تعلیماتو تاسو نه روان، مونږ پې روان یو. معزز مهرباني وکئ. ډېرو علاقو کې مونږ وکته چې ډېر سنیان شیعهګان شول، ډېر سنیان عربستان ته لاړه وابیان شول. خپل عقیده یې خرڅه که، ایمان یې خرڅ کو. ایمان د نسو غلانه کې، عقیده نسو غلانه کې. زمونږ د ننني جلسې د بیان خلاصه نچوړ، ولو که خبرې مې بعضې ترخې وکړي، بعضې خبرې حقایق وي. الحق مر، حق تریخ وي، حق تریخ وي. صحابه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حق بیانولو. هغه مبارکانو به دې ته نه کته چې دا مسله چا کې شته دی به پې خفه شي که خوشحاله به شي. هغوی مبارکانو به حق بیانولو. زمونږ شهیدانو شو د دې عقیدې دپاره وشو. نن که مونږ کشران هغه عقیده پریږدو د مشرانو د اسلافو، نو تاسو سوچ وکئ چې قیامت سخته ورځ ده. 18,000 قامه دي، د 1,40,000 کم بیش انبیا او امتیان ولاړ دي، انبیا ولاړ دي، صحابه ولاړ دي، اولیاء د امت ولاړ دي. او یو عالم راشي او د دې امت یو شهید ته تپوس وکړي چې ما د عقیدې دپاره سر ورکو، ما د عقیدې دپاره خپله پیغله ښځه کونډه کا، ما د عقیدې دپاره خپل د غېږې ماشوم پرېښو یتیم مې کو، چې د هغه په سر د شفقت د لاسې ښودو واله څوک نو. هغه زما په جنازه جړل، هغه زما قبر ته پتلو جړل، هغه به بابا آواز کولو، هغه کور ته د هغه پلار نه راتله، د هغه په یو جړه به د هغه د کور خلکو جړل. ای مولانا صاحب تا ولې د عقیده پرېښه؟ تا زما وینو ته ونه کته؟ تا ولې شیعهګانو ته لاس ورکه؟ تا ولې وهابیانو ته لاس ورکه؟ تا ولې معتزلو ته لاس ورکه؟ تا زما د وینو ته ونه کته؟ ته به څه جواب ورکړي؟ پیمان وایي چا سره جواب شته؟ بیا ما سره هم نشته. د دې وجې زه کله بیان وکړم ما نه سنیان رونه خفه، سنیان نه خفه، خوشحاله. هغه ځای کې چې کوم شیعهګان راننوتي چې د ایران نه ورته پیسې راځي، هغه بیا ځای په ځای ګونګوسې کوي، خلکو ته زړه کې غږونه کوي د دا مسله وکړه، د دا مسله وکړه. ولې؟ هغه ته پې فنډینګ بندېږي. او زه دا خلکو خلاف یم. زه دې نه یریږم چې د قیامت په سخته ورځ د رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د امت شهیدانو ته مختورن نشم، د هغوی مبارکانو خفګان وانخلم، د هغوی قهر او غضب وانخلم. خیر دی زما د غېږې بچی دې یتیم شي، زما بیبي دې کونډه شي، زما عقیده دې مخکې شي، خو زه د سودا والا نیم او نه سنیان سودا ته پرېږدم. وګورئ زما خو د ایمان دی خفه کېږم. بعضې علما رونه دې خفه نه شي. زمونږ ډېرو علماو د منطق او د صرف او د نحو په باب کې عمرونه صرف کو، عقاید د متکلمینو باب نه ناخبرې کمزورې مسله کوي. علم کلام ضروری فن دی، د عقایدو کتب مطالعه کول ضروری فن دی. زما د طالب گواه دی، ما سره اوس هم په ګاډي کې التمهید دا ابو المعین النصفی رحمه الله تصنیف ته ما سره اوس هم پروت دی. زه سفرونو کې چې ما ته مقابل آویږي د عقایدو د کتبو د اسلافو یو مطالعه کوم، روانه تاریخ ولیکم، په دې تاریخ مې شروع کو، میاشت نیمه کې په هغه تاریخ مې ختم کو، تاریخ په کتاب په سر لیکم. تمهید د علامه علامشي مې ختم کو، الفرق بین الفرق مې ختم کو، التفسیر فی الدین مې مطالعه کو، او د تمهید د ابو المعین نصفی چې عقاید نصفیه شرح العقاید چې کوم کتاب دی د استاد دی هغه مې زیر مطالعه دی. زه مجبور یم دې مسایلو کې تاسو مهرباني وکئ، زما په مسلو خفه نه شئ، څوک مو ښکار نه کړي. ستاسو طریقې مې هم خوښې دي، ستاسو د سوکانو د تنظیم طریقه مې هم خوښه ده، ستاسو نعرې مې هم خوښې دي. زه ډېر خوشحال یم دې تنظیم نه.
خدا بیان می په دې نیتونو کو چې تاسو غلط یې دا ذهن کې واچوئ دا بیان می په دې نیتو کو چې تاسو غلط نشئ دا څنګه ده چې تاسو نه ګیلمند یم زه چې وینم ستاسو هر یو عمل د عقیدې د اهلسنه والجماعه په حق کې دی موافق دی تاسو که نعره رسالت وایي ټیک ده تاسو که نعره تکبیر وایي ټیک ده تاسو جشن عید میلاد النبی وایي ټیک ده تاسو یې صاحبان مبارکان ټیک ده تاسو تاجدار ختم نبوت وایي ټیک ده تاسو لبیک یا رسول الله وایي ټیک ده زمونږ په دې یو څیز هم اعتراض نشته څوک چې وایي دا نعره غلطه ده هغه غلط دی خپله غلط دی زه د دې نارې خلاف نه یم لبیک یا رسول الله مانا دا اے دا الله نبی ستا دین خدمت ته حاضر یم زه د نارې خلاف نه یم زه چونکې سیاست کې نه یم د دې ملګرو سره ولاړ یم خو سیاست کې نه یم عادت مې دی د سیاست میدان ته نه راځم نه اوس نه بیا نسل کاله بعد خو ولاړ یم د ختم نبوت په مسأله باندې ولاړ یم ورسره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ناموس په مسأله ولاړ یم ورسره مونږ اهل سنت یو زمونږ دین او ایمان د عقاید و جهان مبارک د اوخي د بولنم قربان شه ته خو لا ختم نبوت خو غټه مسله ده هغه چې څوک نه مني بيدینه کافر واجب القتل مرتد دی هغه جدا خبره ده د ناری خلاف نه یم زری تانی پیر سے مبارک مریدان غوښتیو ډېر مینانا خلکو په پلار ګونګسې کوي ټول غلي دي ادي تحریک والا خلک نه یو دی بل ته وای څه خبره یو کما تراغه ما ته جرار صاحب دا ټول تا سره ډېر زیاته مینه لري خدای دې زړه کې شک ته چې په دې ناره دی خوشحاليږي که خپکی ما ورته ورو دې ناره د پاره خو سر قرباني کوم نو خپکیږم په پیوالي معنی جوړه ده لکه یو سړی دی وای الصلاه